ګرانې دالونه ګران چې کوم شی دی دا غله راغلي دي او د خلاف نن دا احتجاج دی په پوره ملک کې احتجاج دی نن په هر ډسټرکټ له دغه باندې احتجاج دی که پېښور دی که بخار دی که چارسده سوات صوابۍ هر یو ډسټرکټ کې احتجاج دی پوره صوبه بلکې پوره ملک احتجاج کوي سبا به هم کوو نن هم دی انشاءالله دا غله به مونږ قرار کینو چې دا غله وتښتوو د ملک د دې کورسۍ نه لرې کړو انشاءالله چې مونږ به علي ادریس خټک ادریس خټک زنده‌باد پرواز خان زنده‌باد کامران خان زنده‌باد تاسو الیکشن تیاری په دې 2022 کې کړی یا 2023 کو انتظار کوئ مونږ هر وخت الیکشن ته تیار یو مونږ کوشش کوو چې په 2022 کې الیکشن وشي او په 2022 کې انشاءالله دا غله مونږ د دې دغه تخت نه کوز کړو او د عوام د اقتدار حواله کړو د حقیقي نمائندگان چې عوام په دې اقتدار امپورټډ حکومت کمر توڑ مہنگائی حاجی صاحب دا جلوس به ادیه کې کنه تاسو به دا به مونږ ریلي شکل کې ځو تر شبه چوک په مخ کې ځو نور ملګري راجمع چې ټول به دلته نه روانېږي او احتجاج به کوو په دې بازار به تېرېږو انشاءالله سبا به هم وي نن هم دی دې قیادت په بل څوک کوي دې به اوس خلیق هم راځي اسحاق به هم راځي ابراهیم دې به هم راځي دا ټول به انشاءالله دلته مونږ ځای کېږو عمر به هم وي دلته به مونږ روانېږو احتجاج به کوو انشاءاللہ جی صاحب مہنگائی کمر توڑ مہنگائی آٹا چور امپورٹڈ حکومت مریم کا پاپا یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کم نافذ شوی عوام په یو باندې احتجاج کوي څه وایي تاسو دې کې طریقې صاحب هم شامل دي مسلمین نور هم پکې شامل دي ور تحریک انصاف په دې کې دی شامل دی کې مسلم لیگ نون دا پیش کړی دی او اوس ورته دوباره ترمیم وکړو تاسو وکتل دا دی حکومت منظور کو مونږ دا ورسره نه مانو دا پاکستان تحریک انصاف په انشاءالله دې خلاف کورټ ته ځي او دې کوشش وکړو چې مونږ دا ټرانسجنډر بل چې کوم پاس شوی دی چې دا د کورټ نه ورته مونږ ختم کړو او حقیقي نمائندګي یا هغه خلکو ته چې کوم حقیقي ریلیف د چا ملاو شي چې نور دا غلط کوم د قرآن او سنت خلاف کوم قانون سازي دی کوي چې دا مونږ رکاو مرکزی قیادت مخالفت کوي بالکل مرکزی قیادت مخالفت کوي پاکستان تحریک انصاف او د دې ملک هر پاکستانی هر مسلمان د دې مخالف دی مولانا صاحب خاموش دی پیپلز پارټي او نون یو ځای دي مولانا ورسره دی هغه په امام باندې دا قانون پاس شوی دی سیکرټري صاحب تاسو وایي موږ د بل خلاف چې کوم ګرانی روانه ده دا کوم چې نه مولانا ډیزل یا نور به وی چې مهنګای مارچو اوس ایسه شول وای ورتي سالو سیټه وته د وزارت ملاو دي غیر ولا چې هغه ته مهنګای ښکاري نه نور څه ښکاري او دې خلاف چې د خپل مشرانو ادریس شو خپل پر خټک شولو دې مشرانو هغه کې پروان او ان شاء الله د دواري دی په درې ورځې دی دا خپل هغه باندې دا جلوس چا پکې اده کې جانګیر راغلی دا چې نه زموږ ایم پی ایس ابي د خټک پکې عادت کې زموږ چې نو تحصیل ناظم کامران زما پکې مهنګای خلاف کوم جلوسونه واسه پوره ملک کې تاسو عمران خان ته یو کوي پیغام سره غواړي کوم عمره پیغام د رسول غواړو چې دا امپورټډ حکومت دی د عوام سره مینه نشته دی عوام په تکلیف کې څه کار په هغې باندې نشته دی صرف خپل ځان خلاصون دپاره راغلي چې کوم دا نیب نه دا قانون ختم کړو د نیب کوم دغه چې په دې کیسونو هغه ختم کړل دی هغې دپاره راغلي عوام سره دی کار نشته اوړه کوم ځای نور کله چې په 1100 باندې دی اوړه دی غوغل جوړ کړی چې مهنګایي ده نن په 2300 روپۍ تروړه ده آیا نن مهنګایي نه ده د پټرول په 150 روپۍ لیټرو دی بې ګران دي نن ګران نه دي په 236 238 روپۍ لیټر باندې دي داسې ډیزل په 200 روپۍ لیټر دی نن ګران نه دی هغه وخت کې مولانا خو به زر راووتو چې مهنګایي خلاف مارچ کوو بلاول زرداری به راووتو چې مهنګایي خلاف مارچ کوو دا مریم نواز به راووته چې د مهنګایي خلاف موږ مارچ کوو دا نن ولې لارزاني شول نه چې په دنیا کې تیل ارزان شول دی ګرانۍ لګیا دي پکار دی چې تیل دې موږ په حکومت کې عمران خان په حکومت کې په 103 ډالر باندې بیریل و نن په 94 ډالر بیریل دی پکار دی چې ارزان شي دی لګیا دي په بره باندې او تیل رویز تر رویزه پورې ګرانۍ هغې چا باندې زور راځي په عوام باندې راځي عوام ته تکلیف رسي دی عوام سره څه کار نشته دی صرف خپل ځان بچ کولو لپاره خپل ځان جوړولو لپاره دی په اقتدار کې راغلي NR2 اخیستو لپاره
هاي واخذ لګیا دي خو دا عوام به دی معاف کوي نه انشاءالله کله چې دی میدان ته رالل الیکشن ته رالل دی ته به دا عوام دا کوم عوام سره چې ظلم او زیاتی وکړو دې خلاف عوام دی ته خپل ریاکشن په الیکشن کې انشاءالله